دغه سبیا خاله ده کنه د هغوی لور د سبین اما د رضی دپاره سبین ډیره خوښه ده. د سبیې لور سبین هسې خیال بد نه دی نو بیا د رښتې خبر ورسره وکړو. او ضرور بسم الله کوئ. ما سره تر ننه پورې عمر بھائی پوجا تواس خبره نه ده کړې او نن هغې زه بھابي په وجه ورټله وه. داسې وي ورنداریانې څه چې د ورونو غوږونه ډکوي. دا وخت جړه انګولا او د خفګان نه دی ګوري. زه خو ویم خپل ځان بدل اغېشتو ته تیار کا. څه مطلب؟ نو بیا غوږ شه، اوس درته زه ویم چې بدل څنګه اغېشتل پکار دي. نو بیا څه خبره ده جناب؟ ما خو هسې سوچ کولو خو ستا اجازه وي نو څه وشو؟ مالګه په چایو کې څوک مالګه اچوي؟ ونیسه دا. गुड मॉर्निंग. دومره زر پاسې دی چې زر نه پاسم نو کور به څوک سنبالوي؟ دا کور به نور څوک سنبالوي؟ هغه به یې سنبالوي چې د چا کور دی. نو بیا ټیک ده، نن ستا ډیوټي ختمه او زما شروع. خدا راته ووایه ناشته کې به څه خورې؟ چې څه ستا خوښي هغه. ټیک ده، نو جناب ته د خپل خوب پوره کا، زه به لږ کچن له ورشم. سمایر وایا هیڅ هم نه، ځه. دا واخلئ، ګرم ګرم ایټالین آملیټ ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن ناشته تاسو جوړه کړې؟ او ما جوړه کړې ده. ته واخله که نه؟ څنګه ده؟ وزه ما ښځې پخ کړی، بده خو کیدی نشي. تھینک یو. زه ګورم. نه ته کېنه، دا پیس نه ویزي اوچتوم. شفا آملیټ والا. زه چیز نه خورم او دې کې ډېر چیز دي. I'm so sorry، ما ته نه وه پته چې ستا چیز نه دی خوښ. زه ورځم تا له ساده آملیټ جوړوم. نه بس پرېږدئ، زه به دا جیم ټوسټ وخورم. ښه شفا، ستا په خوراک کې څه خوښ وي؟ ما وی چې نن په ډینر کې تا له څه سپیشل جوړ کړم. ما له ولې؟ تاسو عمر بھائی له تیار کوئ که نه؟ زه خو هر څه خورم. عمر وی چې زمونږ کره چې تا کوم ډمسټریک خوړلی و هغه ستا ډېر خوښ شوي، نو ما وی چې نن ماښام له بدله هغه جوړ کړمه. د چې سره به ډېره مزه وکړي. زه بالکل د مور په شان جوړم، پرامیس. تاسو ځان له جوړ کئ، ما له مه جوړوئ. تاسو ته پته ده پرون پکې ستاسو مور دومره مالګه اچولې وه چې خوړه کېدو نه. پته نشته د عمر بھائی څنګه خوښ شفا شو. دا ته څنګه خبرې کې؟ داسې مه وایه. نو زه به رښتیا هم نه ویم. شفا ناشته خو وکړه. سمایر پلیز د دې په خبرو مه خفه کېږه، اما ماشومه ده. عمر تا ته هغې سره داسې خبره کول نه و پکار. وګوره که نه هغې ناشته هم پرېښوده. ښه زه یو کار کوم، زه لنچ تیاروم، بیا به پلیز ته هغې له ورکړي، کنې نو ټوله ورځ به نهروي. سمایر سره ستا د دې خبرو څه ضرورت و؟
چې ستا روټۍ نه وخوه خو خو د هغې په مخ کې به دې داسې نه وي. عمر بھائی تاسو ته پته ده چې زه دروغ نه وایم. دروغ ویل بیله خبره ده او چاته داسې خبرې کول بیله خبره ده. که ستا روټۍ نه وخوه خو داسې خبرې څوک چاته نه کوي. زه خیر چې لاړ شي د سماهر نه معافي وغواړه. زه معافي وغواړم؟ شفا زه نه غواړم چې زما خور ته څوک بدتمیزه یا جاهله ووایي. ټیک ده شفا؟ ټیک ده؟ ټیک ده. ګډ لک. اوس دا دومره غټه خبره نه ده چې ته معافي وغواړې. عمر بھائی کله کله کمال وکي دروندار په مخ کې ورټلی په دې خو باغه نور هم بسر وخیږي. په خلکو بد وخت راځي خو پتا د وخت نه مخکې راغی. لا د واده 2 هفتې نه دي شوي او اوس نه به معافیانه غواړي چې لګي ورځې تیر شي کنه نو نور به سرسک کوي. اسه چې کوړه لاړ شي کنه نو داغې نه معافیانه مغواړه. عمر بھائی درته وي تا وریدا د عمل کولو ضرورت نشته پوه شوې. او ها بیا د بار د عمر بھائی په مخ کې په خبرو کولو کې لږ احتیاط کوه. غني بیا بستار وندار ته د یوې نه د سلورو جوړولو موقع ملو شي پوه شوې. دا کرسي خو به هلته پرته وکنه. څنګه ښکاري باجی؟ ما او بابي دې په شریکه د کور سیټینګ بدل کو. السلام علیکم شفا. ها ورځ څنګه تیر شوه؟ زرینی ما چې شفا له کوم فریج کې شربت کې خودلې دی هغه ول زر روړه. ښه باجی دا غي ضرورت نشته دی. ها ته جامې بدلې کا او بیا لاندې راشه. ما روټه تیار کړې ده یو ځای به خورو. زوګې نه یم بھابي تاسو یې خوره. اوه را تخکاری د شفا باجی نن موټ خراب دی. نه اجه زبنن ډېر ستړي شوي. ته راځه چې موږ روټه وخورو. زرینې جی باجی زرینې زما د کمرې سیټینګ چا بدل کړی دی؟ ما بدل کړی دی شفا. ښایسته ښکاري که نه؟ تا ته پته شته چې سیټینګ بدل شي نو په طبیعت هم خاص اثر پرېوځي. سمایر بابي ګورئ زما دا ندی خوښ چې څوک زما کمرې ته لاړ شي او زما سیزونو له ګوتې یوسي. خپله خوښه او ناخوښه د عمر بھائی او د هغه کمرې پورې وساتئ پلیز نو ښه به وي. شفا زه بل څوک نه یم ستا د ورور ښځه یم. ځکه زه تاسو ته په مینه وایم چې خپله خوښه او ناخوښه د عمر بھائی کمرې پورې وساتئ نو ډیره به ښه وي. زرینې جی باجی دا هر څه واپس بدل کا او زما کمرې ته راشه او هغه سیټینګ هم بدل کا. زر کوه. مونږ دوانو ولې څومره خپل کمره سیټ کړې وه او په دې باندې خاډو ونه لګېده. هیڅ خبره نه ده. راځه چې تاله روټۍ واچو. زرینې جی زرینې جی باجی درالم. جی باجی دا ډریسینګ ټیبل اخوا ولګوه او دا تصویر هم ابل دیوال باندې ولګوه او دا ټیډي اخوا یوسه او هغه ټیډي دلته راوړه. ښه باجی زما پیپرې وې دلته چېرته دي هغه؟ هغه جی هغه خو بابي ټول بهر وغورځول. څه؟ هغه خو دومره اهم کاغذونه هغې څنګه غوځار کړل؟ هغه خو باجي ما ډېره منې کړه خو هغې زما یوه خبره هم وانه اورېده. یا الله دومره په خوارۍ مې پکې کار کړی. بس جی بابیګانې هم داسې چې کور ته راشي نو په ټول کور قبضه واچوي. ما خو تا ته مخکې م ویلي او بیا خپل اختیارونه کوي. ته غلی کېدی نه شي. راځه ما سره. باجي نشته. نو بیا چېرته دي زرینې؟ باجي ګورم خو یې څه شو زما هغه کاغذونه؟ شفا څه خبره ده بچې؟ څه لټوئ تاسو؟ زما دومره اهم کاغذونه و چې کم تاسو وغورځول. تاسو کې دومره هم عقل نه و چې د غورځولو نه پهله هم لږ کتلې وې. شفا ته لږ ما سره دننه راشه.
دا واخله ستا کاغذونه ما زرینې ته پکله کا ویلیو چې ستا یو کاغذم اخوا دیخوا نشي ما خو په احتیاط په دې دراز کې خو دیو څه شو څه سوچ کوئ د مشر لالا باره کې سوچ کوم ما د خپل لور د خوشحالۍ لپاره خپل لور بیلودو هم د دې خبرې یریدم داسې ولې سوچ کوئ تاسو زه منم چې لالا زموږ نه خفه دی خو د غوسې په وجه چې کله یې غوسه کوزه شي نو په خپله به رضا شي داسې به وکړو چې نن به موږ دواړه لالا دي کره لاړ شو او زما یقین دی چې که د لالا خفګان ختم شوي نه وي که نه نو کم شوي به ضروري भाभी उमेर भाई रागे نه لا خو نه دی راغلی زه چای جوړو مزان لا تاسو بس کوي थैंक यू शिफा په دا وخت زه چای نه څښم تاسو مصروفه یې مصروف یم خو بیا هم ستا لپاره وخت ویستی شم هغه علي او طارق راغلي دي که ستاسو اجازت وي نو دلته یې راولم سلیمې ما سختۍ سره منې کړې وې چې د هغه کور نه بدل ته هېڅوک نه راځي السلام علیکم لالا لالا تاسو به کله پورې خفه یې یقینو کې ستاسو په خفګان زما زړه ډېر زیات خفه کیږي چې کله د سمایر د واده اراده کړې وه هغه وخت ته زما د خفګان هېڅ احساس ونه شو اوس د زړه خفه کېدو ډرامه بنده کا مشر لالا زه ډېر زیات مجبوره شوی وم هغه وخت اولاد په جړاګانو لیدل ډېر ګران کار دی او اسیم د سمایر مونږ نه ګیلې هم ډېرې وي د لور ګیلې دې ختمه کړې که نه اوس پوه شه چې مشر ورور ستا لپاره مړ شوی دی خدای دې نه کړي څنګه خبرې کوئ تاسو زه سخته خبره کول نه غواړم که تاسو زما دومره پروا کوله د فیصلې کول نه مخکې به هم سوچ کړی و چې کله زما د خبرې څه اهمیت نشته نو زه هم تاسو سره رشته ساتل نه غواړم ته تلی شې لالا که تاسو غواړئ چې زه دلته نه لاړ شم نو زه به ستاسو حکم ومنم ستاسو عزت او ستاسو احترام همیشه زما په زړه کې وو او همیشه به قایم وي د خدای په امان طارقه اصل خبره ده چې شفا ډیره حساس ده وړې وړې خبرې ډېرې د زړه نه نوٹ کوي کم سیزونه چې خوښ شي هغه بیا پرېږدي نه د مور پلار د وفات نه پس ما خاص د دې کور دا خیال وساتو چې سیټینګ دې په زړه تېرې کوي او چې کله مو غیره یاد شي نو د دې سیزونو سره زړه خوشحاله کو زما په خیال شفا ځکه داسې خفه شوه عمر خفګان بېله خبره ده او بدتمیزي بل شیز دی د کور سیټینګ یا د کمرې بدلون یو دومره غټه خبره نه وه چې هغې ما سره دومره بدتمیزي وکړه سماهر شفا ماشومه ده
منم چې هغه تا سره خوله وي او تا سره بدتمیزي هم ډېره کوي خو د هغې په زړه کې ځای جوړول ستا کار دی دومره وړې وړې خبرې چې ته په زړه باندې اخلي نو دا مسلې به ډېرې شي کمیږي به نه خو عمر ښه راځه چې تا چېرته بار بوځم موږ چې بهر ځو نو شفا به کور کې یوازې یسه نه هغه به هم ځان سره بوځو په ته ووایه چې تیاره شي عمر پلیز خپله ورته ووایه سماهر زما زړه کې ستا لوی مقام دی هغه ځکه چې موږ دواړه یو بل سره مینه کوو خو د شفا په زړه کې ځای جوړول اوس ستا کار دی ډېرې خبرې به ته شاته غورځئ او برداشت کوې به که داسې وړې وړې خبرې ته زړه ته اچې نو د زړونو ترمنځ به فاصلې زیاتې شي عمر زه زړه ته خبره نه اچومه زه خو درته صرف دا وایم چې شفا چې څه وکړه په هغې ما ته افسوس وشو سماهر شفا ته د خپلې غلطۍ احساس شته تا ما ته په خپله وایي چې هغې وروسته ما ته د چا وسط وکړو او که ته لاړه شي هغې ته د تلو ووایه نو هغه به په خوله شي او خوشحاله به هم شي هغه ځکه چې ناپوه ده ماشومه ده چې څه وشو هغه وشو هر څه هېر کړي دي زه پلیز لاړه شه زما دپاره پلیز څوک راځئ شفا بیزی یې نه مونږ آیسکریم خوړلو ځو نو تم را سره راځه زه راځه چې لاړ شو ډېر خوند به وکړي او تا ته به سبق نه لږ بریک هم میلاو شي ځئ ټیک ده خو زه لږ کپړې بدلې کړم دې حال کې به ښه نه ښکارم که نه او بدلی کا خو ګورې ته عادي وکړه اسې نه چېرته د عمر موډ بدل شي ټیک ده भाभी ما سوچ کو چې تاسو معلوم لنچ جوړوي سهارې کې زبا کالج ته وړم ځان سره ښه ده ضرور ته ما ته ووایې چې ستا څه خوښ دي چې څه ستاسو خوښوي भाभी خو بس یو چیز نه چې سمه ده थैंक यू نو بیا څه وشو بیا څه کېدل پرنسپل سمر دومره ورټله چې زه ته ویلې نشم ستا دا ملګري خو ډېره انټرسټینګ ده ته چېرته نه میلاو شوه چېرته نه میلاو شوه زما د بچپن ملګرې ده زموږ خوا کې کور کې اوسېږي تاسو سره به میلاوم زه خوشحاله یم چې تاسو دواړه ملګرې شوې ګینې ما یو منټ سمایر भाभी درته شکایت کړو که نه زما نه भाई رښتیا ووایه کړی دی که نه و بالکل نه دا خو ډېره ښه ده دې کې داسې عادت نشته ښه خو ده خو भाई भाभी کې داسې څه خاص خبره خو نشته چې تاسو خپله زړه ګرلفرینډ پرېښود او دې سره مو واده وکړو ستاسو ته زړې ګرلفرینډ 2 ځله ذکر شوی دی د واده په شپه هم دی دا ویلي وو ووایه که نه عمر څوک وه سماهر زما داسې هېڅ ګرلفرینډ نشته په هغې ورځ دې ټوکې کولې او نن شرارت کوي भाभी د دوی شته یو زړه ګرلفرینډ پټوي یې درنه څه نوم و د هغې عمر څه نامه یې به ووایه ما وویې که نه زما هېڅ ګرلفرینډ نشته دا موږ دواړه په خپل منځ کې اوس اړامول غواړي پیژنم یې خپل آیسکریم خوره دا ته په څه خبرو کې لګیا یې भाभी او زما په مخ کې نه وئ کور کې تېنه تپوس وکړئ وبه وئ او تپوس خو به دې کوم بس کا مورې تاسو په ژړا ستړي نه شوئ د نیمې ګنټې راسې ژاړئ یار ولې به نه ژاړم تاریخ ما چرم خپل لیور نه دی ګڼلی موږ بالکل د رور خور په شان یو ستا پلار اول سمایر وشړله او اوس یې د خپل رور سره م رشته ختمه کړه چې زه ژاړم نه نو څه به کوم
طارق والیا نن راغلو نو زه خوشحاله شوم. ما ته لګېده چې اوس به ستا د ابا خفګان لرې شي. د سمایر واده کې خو موږ شرکت ونه کړی شو، خو هغوی به د رزي په کویدن کې شامل شي. خو ستاسو ابا زما یو خوشحالي م نه پوره کوي. څومره امید سره راغلی و طارق، خو ستاسو ابا که اوس زه صرف د مټۍ ډبې لېږم نو ښه به ښکارم. هیڅ ضرورت نشته له مټۍ نه ډبو لېږلو. جی ابا. دا زمونږه د کور خوشحالي ده، تا هم کور کې پرېږده. نه هغوی خو هم زموږ خپل دي. تاسو په یو منټ کې هغوی پردي کړل. پردي ما کړل او که هغوی کړم. خو اباجي ګوره داسې که بس اوس په بدې باندې هېڅ خبره نه کېږي. یو ځل چې څه فیصله وشوه نو وشوه. دا په دویمه درېیمه راشي په جړه انګولا په ما باندې زما فیصله نشي بدلولی. او تاسو هم په کلو غوږونو واورئ، په دې معامله کې به آینده هېڅ قسمه بحث نه کېږي. هغوی سره زما رشته ختم نو ختم. اما ته فکر مه کوه، موږ به ورکره مټۍ ولیږو، هغه زموږ تره دی، شاته به پته نه لګي. ته فکر مه کوه او بس لاره به راوباسو. بس ته ټینشن مه اخله. کوره که نه زما خبره تاسو ووایې تا نه ابا، هیڅ ضرورت نشته پټ په پټه د مټۍ لېږلو. او ته فوراً نیفټ آباد ته روان شه. اوس که ما انکار واورېده چې ته کیډټ کالج کې داخله نه اخلې نو خپې به در باندې ماتې کړمه زه. اباجي خو موږ ویرولو. او دې کتل مجال دی که د خپلې خبرې نه واوړي. ډېر زیات ضدي دی. داسې کې ته زه ګورم چې د خپو نه بغیر به څنګه ښکارم. ډېره ګرانه به شي ماته. ما هم پرون رملاته وې چې کله نه ستا واده شوی دی ته خو بیخي پردی شوې. 3 میاشتو کې دې موږ هیر کړو. داسې هیڅ خبره نشته مورې، بس اوسګارېږم نه. دومره هم نه اوسګاره چې څو ورځې درنه فون کولو میري. اوس خو راغلم که نه، ورشه او زر را باندې ښې غوندې چې اوس کوه، ځکه چې زه ډېره نه ایسارېږم. یو خو ته راځې نه او چې راشي نو بیا در باندې تتلو تا دي. څه وکړم، عمر مې ایسارېدو ته پرېږدي نه. ولې جلاد دې څه؟ جی نه، هغه خو دومره ښه دی چې زه دعا کوم الله دې تالم دا شان خاوند درکړي. زم هر وخت دا دعا کوم چې دې ته بالکل ستا په شان خرګنې ملو شي، چېرته چې وړه شان ښکلې شان اندرور وي او هیڅ ګړبړ نه. الله دې نه کړي مورې. ولې؟ زه پوه شوم. دا اپي اندور اوس نه اپي ته خپل رنګ خول شروع کړلو. ولې اپي؟ زه ټیک وایم که نه؟ ای نیا بیا تا چېرته غلطه خبره کړې ده. ښځه ورشه خور لرې لږې چی جوړې کا. نو رشیده د کم مرض دارو ده. که خپل لاسونه استعمال کې که نه نو ستا د لاسونو زنګ به پې لږ کم شي. ما ته سم ډېر اسایمنټس پراته دي، زه لاړم. رمله پرېږدی مورې، ولې ورته دوره کارېږې؟ پته نشته چې په دې سو شو چې د لږ کار هم ورته ووایې نو شل بانې به درته جوړې کړي. کارونه له خو ټول ژوند پروت دی مورې. د واده نه پس خو به همدغه هر څه کوي، کټوی سمسی کم از کم اوس چې څنګه ده هماغه شاندې دې وي. د چاچي سره ملاقات شوی دی؟ چېرته ستا تره خو ستا د واده نه بلکل د ژوند او مرګ مسله جوړه کړې ده. زه او ستا بابا ستا د تره رضا کولو دپاره هغوی کره ورغلي وو. بیا څه هغوی د ملاوېدو نه صفا انکار وکړو. ستا بابا په دې خبره ډېر خفه شوی دی. تاسو ماله دا خبره مخکې ولې نه وه کړې؟ څه فایده وه تا ته د ویلو، الټه به تم خفه شوی وي. پته نشته ابا دومره ضدي ولې دی؟ ریشامانو خو یې چې تا ته مې ویلې چې د رزق ویدن شوې ده. واقعي؟ او بله میاشت کې واده دی. اوس هغوی په خوشحالو کې زما برخه نشته. څومره عجیبه خبره ده مورې، ژوند به مونږه څنګه لوبې وکړي که نه؟ دا ټول د لالا د ضد په وجه دي. کني خبره دومره لویه نه وه چې داسې د وینې د رشتو نه یې مخ واړو. اسې خو ما دومره نه 2-3 غنټو اجازت اخیستی دی، خو سوچ مې کو چې چاچی سره ملاو شم. ډېره یادېږي ما ته.
اخیر د عمر پتا غیر ضروری پابندیانې ولې لګولې دي؟ یو میاشت پس کور ته راغلی اغم صرف 2-3 غنټو دپاره. دا ستا د خپل مور پلار کور دی بچې، پردی نه دی. زه په خپل عمر سره خبره کوم. موري عمر بې ځایه پابندی نه لګوي. دا خو د هغه مینه ده چې هغه غواړي چې زه د کور یم. رښتیا ووایم موري، که زه هغه کور کې عمر سره یوازې اوسېدم که نه، نو ما به 2-3 غنټو لم د کوره بهر قدم نه اوښکې. څه خبره ده بچې؟ ما ته پریشانه ښکاري. پریشانه نه یم موري، بس ستړې شم. داسې کمې د پوره کور ذمهواری ستا په سر دي چې ته ستړې کېږې. کار والا خو راځي که نه؟ راځي. نو بیا ته داسې وکړه چې خپل چیک اپ وکړه، کیدای شي ژر تر خوشحالۍ خبري. دا هغه شان ستړیوالی نه دی، زما ذهن ډېر زیات ستړی شي. عمر سره د جګړه شوې ده؟ وجه عمر نه، وجه د شفا. پته نشته موري چې هغه په ما نه پوهېږي او که زه په هغې نه پوهېږم. خو په یوه خبره زه پوهېږم چې د هغې په ګډ بکس کې زه کله هم نشم شاملېدلی، او دا د عمر خټه مطالبه ده. خلک صحیح وي، ورنداریانې د بهر نه به راشي او راتلو سره په کور قبضه وکړي. ته صرف د حرم او د فرا په خبرو کې راغلی یې؟ هیڅ کلم نه. عمر भाई د سمایر بابی راتلو نه پهلا زما ورورو، او اوس خو ماته داسې ښکاري چې هغه صرف د سمایر بابی خاوند دی، ماته زما ورور نه ښکاري. ته خبرې د نن نه مخکې به عمر भाई دپاره هر څه زوم زه، او سمایر بابی شوه. مخکې به ما خپلې خبرې شیر کولو دپاره د عمر भाई انتظار نه کو، او اوس کومه. مخکې به چې آفس نه راغې نو د ټولې ورځې خبرې به ما سره کولې، او تر څو چې ورته مخامخ خو نه درېږم که نه، هغوی ته دا احساس نه کېږي چې زه هم په دې کور کې یم. هغوی دې را سره خبرې خو کوي که نه، او دا هر څه د سمایر بابي په وجه کېږي. دا هر څه زه نه پوهېږم ستا پر دې ټولو خبرو باندې. اصل کې موري د عمر او د شفا د وینې رشته ده، او هغه غواړي چې زه هغې سره ښه تعلقات جوړ کړم. بچې، شفا یوه وړه ماشومه ده، هغې سره تعلقات مضبوط ساتلو کې تا ته څه مشکلات دي؟ موري شفا د دنیا دپاره به ماشومه وي، خو ماله د پخې ښځې نه زیات مشکلات پیدا کوي. زه چې ورسره څومره د نږدې کېدو کوشش کوم، څومره چې ورسره دوستی کوشش کوم، هغه همدومره فاصلې جوړېږي. زما د هرې خبرې الټه مطلب وباسي. کور کې زه په خپله مرضۍ یو کار نشم کولی، که یو ګیلاس هم دلته نه هلته کېدم نو د هغې په اعتراض وي. زما د لاس پخلی د هغې د ټولو نه بدې شي. زمونږ کمرې ته بغیر د پوه سره ننوځي. زما کپړو، میک اپ، کالو په هر څه کې ورته جینجي ښکاري. عمر چې د آفس نه راشي نو د هغه نه خوځي بلکل نه، او تر هغې ناستې چې تر څو د هغه د خوب نه سترګې پټې شوي نه وي. زه دا نه ویم چې په ما بد لګي، عمر هغې له ټایم ورکوي، خو مورې زما هم څه حیثیت شته. زه منم چې د هغې دواړو د وینې رشته ده، خو د عمر چې کومه رشته ما سره ده د هغې هم نعم البدل نشته دی که نه. پته نشته عمر په دې خبره ولې نه پوهېږي. زه ورته د شفا مخکې ولې نه ښکارم. د عمر هره خبره د شفا په خوښه شروع کیږي او د هغې په ناخوښه ختمیږي. خو زما څه خوښ دي او څه ناخوښ، د هغه پې پروا هم نشته دی. زه مشره یم رشته کې، خو عمر دا غواړي که هغه ما سره بدتمیزي وکړي نو زه دې ورته لاس په نامه ودرېږم او بیا یې رضاکاوه هم پخپله. زموږ د واده څومره موده وشوه؟ 3 میاشتې. خو په دې 3 میاشتو کې زه دومره مایوسه شوم چې اوس مې په یوه خبره هم د عمر سره بحث کولو ته زړه نه کېږي. د دې به څه فایده وي؟ هغه ته هر ځل زما غلطي ښکاري.
هغه دا منلو ته تیار نه دی چې د هغه خور به هم غلطه وي او دا به همداسې رواني کوم حیثیت چې د شفا د عمر په ژوند کې دی هغه زما نشي کېدی کله هم نه. زما زړه غواړي چې کاش زه عمر بھائی ته دا ووایم چې زما سماهر بھابي بالکل نه ده خوښه. هغه ولې زما ورور زما نه اخیستو کوشش کوي. عمر بھائی اوس ما رټي مخکې خو به هغې نه رټلم. ته خبرې هغې زه هغه وخت هم ورټلم چې ما سماهر بھابي ته وویل چې هغه میک اپ نه بغیر بدله ښکاري. هغوی زه هله هم ورټلم چې کله ما سماهر بھابي د کور سیټینګ بدلولو نه منې کړه. هغوی به زه کله هم نه رټلم که دنیا به په بل هم واوړي دا به ما ته هیڅ نه وی. خو اوس راته ولې وایي هغوی ته ولې داسې لګي چې زه بدتمیزه شوې یم؟ نو سماهر بھابي په وجه که نه نو بیا زه هغې ته ولې ښه ووایم؟ ولې ورته ښه ووایم؟ ما سره د کمې بله رشته شته دی. نه پلار شته، نه مور شته، نه خور شته. هم یو ورور و، صرف یو ورور و، هغه یې هم رانه واخیستو. زه عمر بھائی دپاره هر څه وم، اوس څه هم نه یم هغوی دپاره. او دا هر څه د سماهر بھابي په وجه شوي دي، صرف د هغوی په وجه. خبرې چې د سړي په زړه کې د ځای جوړولو بهترینه طریقه څه ده؟ هغه سره د تړلو رشتو قدر وکړه، هغوی له عزت او احترام ورکړه. تا ته خو صرف د شفا په زړه کې ځای جوړول دي. ګنې جینکۍ خو د پوره خرګنۍ خیال ساتي بچې. منم چې شفا ضدي ده، سماهر د هغې بدتمیزۍ د هغې ماشومتوب وګڼه او نظرانداز کوئ. مینه هغه واحده وسله ده چې په کلک نه کلک زړه مو کېدی شي. شفا سره په مینه ملاوېږه بچې. څومره موده به تا سره یو نه یو ورځ به د هغې هم واده وشي، بیا به په هغې کور ته حکومت کوې. دا څو کاله سخته ده، هغه په صبر تیر که نو د عمر په زړه کې په خپله ستا قدر زیات شي. تکی څه کوې ته؟ هیڅ نه، بس هسې. ښه نو ته به لږ ساعت له ګلشن والا شوټ له ورشئ. ولې وروره کومه خوشحالۍ کې؟ یار نن هغه سلیم بې وجې چوټي وکړه او تا ته ښه پته ده چې اباجي په کاونټر د ناستې عادت نه دی. نو ته لاړ شه که نه، زه ابا سره ټوله ورځ نشم تېرولی، ډېر ګران کار دی. یار تلمه زه خو کورنګي کې مې څه ضروري کار دی، اوس هلته روان یم. او ستا د ضروري کار په چکر کې ځان ونښلوم. یو کار کوو، ستا د کورنګي والا کم کار چې دی ابه زه وکړم، ته سټور ته لاړ شه، ټیک ده؟ داسې نشي کېدی که نه یار. ښه واوره، که ته هلته ونښتې که نه نو زه به دې مدد وکړم. زه او ستا نه به مدد غواړم، کلم نه. اسیم د ابا سره ټوله ورځ تېرولو نه خراب ورځ به بله کم وي. ته زما خرور نه یې؟ ما ته د خرور جوړېدو بالکل شوق نشته، پوه شوې که نه؟ ماله د منا بای برګر ځان سره راوړه. د منا بای برګر؟ زه افیشل کار ته روان یم هلته. آفیشل کار؟ ستا د آفیشل کار ما ته پته ده. کله نه چې ستا کویدن شوي ده سبین سره، ستا ټول لنچ ډینر آفیشل کېدو سره کانفیډنشل شوي هم دي. ها تکي دا څه کې؟ لږ ورو وایه څوک پې واوري. ښه ټیک ده، که ته نه ځې نو مه ځه، خو اباجي ته د وینا هېڅ ضرورت نشته. ټیک ده لاړ به شم. تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ. څه تھینک یو سو مچ؟ زما برګر هیر نه کې. ډن اګې والا جی وشوه. اوف الله، اوس به د ابا سره ټوله ورځ تېرو. ولې نه کېږي یار؟ دا څه مصیبت دی؟ هډو هلې نه روزي. څه خبره ده شفا؟ څه پرابلم دی؟ او د یو ګنټې نه دا سوال حل کوم لګیا یم، بیخي نه حل کېږي. وښایه. دا خو دومره مشکله نه ښکاري ماته. دا واخله، دونه شان خبره وه. تاسو خو بیا حل کړو او زه د یو ګنټې نه پې ستړې شوم.
هغه ځکه چې تا دغه یوه هندسه غلطه لیکلې وه دا یو او کړي نو پرابلم خو دومره مشکله نه و او تھینک یو که تاسو نه وای نو زه به ټوله شپه په دې سوال کې لګیا وم که تا مانه مخکې مرسته غوښتې وه نو ستا به دومره ټایم هم نه ضایع کېده که رښتیا ووایم نو تاسو د شکل نه دومره تکړه نه ښکارئ 95% مارکس او سیکنډ پوزیشن راغلی و زما په اف سی کې رښتیا مه کوئ بیا خو به په دې سوالونو ځان هم تاسو نه پویم د سیکنډ پوزیشن دونه لوی احساسه ښه دا راته وایه چې بس کې چای به هم څکم او سره به څه خورم هم سهار نه به سبق ویلو مې دماغ سره معده هم خالی شوه ټیک ده ته خپل سوالونه حل کوه زه تا له چپس او ګرمې چای جوړوم یمن نه نن به تاسو زما د لاسه چپس خورئ که د خپل لاس ذایقه در نه هیره نه شوه نو نامې مې بدله کړئ ډن دا والے تھینک یو دا څه کوئ وښایئ واو زما سکیچ تاسو خو ډېر ښه سکیچینګ کوئ تھینک یو سو مچ خو زما په خیال دا ډېر بد جوړ شوی دی تاسو ته پته ده زما د همیشه نه یو خواهش و چې زما خپل سکیچ وي او زه هغه فریم کړم او په دیوال یې ولګوم نو بیا به ستا دا خواهش پوره کړو زه به د مور د کوره خپل سکیچ پیډ او سکیچ پنسل راوغواړم او بیا به یو ښکلی تصویر جوړ کړم او در به کړم رښتیا وعده دا زه واخلم او څه مرتبه یې ښیم اسې شفا کینه ما ته ووایه که نه ستا نور څه خوښ دي زما سټرابري کولاډه خوښ وي او انیمیټډ موویز هم او سکای رایډ سکای رایډ خو زما هم ډېر خوښ دی ها تاسو پکې څو ځل ناستی ما عمر بھائی نه پریدي ولی یو ځل داسې وشو چې عمر بھائی ما سره کېناستو اوکې زه خو اوس پورې حیرانېږم هغه دومره چغې ووالې ما وایي چې زما غوږونو پردې ولې ونښلې دي واقعي هغې نه پس هغې دومره ویارېدل چې خپله خو پکې کیني نه او ما هم ورته نه پرېږدي زه نن به دې دا ارمان پوره کړمه رښتیا بلکل ماه